بسم الله الرحمن الرحیم. باب المحرمات. محرمات هغه ښځې هغه زنانه چې د سړي د هغې سره واده نه کیږي. یو محرمات ابدي دي چې همیشه د پاره د هغې سره نکاح حرام وي، لکه مور، خور، دارنګې ترور، خورزه، ورېره وغیره. یو محرمات وقتی وي چې یو خاص وخت کې خو د هغې سره نکاح نه کیږي، لکه مثلا یو ښځې سره نکاح کړې ده نو د هغې د خور سره نکاح نه کیږي، د هغې د ترور سره نکاح نه کیږي، د هغې د ورېرې او خورزې سره نکاح نه کیږي. خو دا وقتي ته وروي دا حرمت، ځکه که چېرته د دې سړي دا ښځه مړه شي یا ورله طلاق ورکي نو بیا د دې خور سره هم نکاح کولی شي، د ترور سره هم کولی شي، د ورېرې سره او د خورزې سره هم نکاح کولی شي. دویم قسم محرمات دا خو نسبي وي. دویم قسم چې دی نو هغې ته رضاعي ویلی کیږي. د رضاع تفصیل په دغه رستنو حدیثونو کې راځي، د هغې تشریح درته کومه. خو په دې حدیث کې تاسو یو قاعده یاده کړئ، ډیره زبردسته او اسانه قاعده ده، بیا به په دې باندې تاسو مسایل بنا کوئ. په فقه کې شته دی هدایه نکاح کې. هغه قاعده دا ده چې هر هغه دوه جینکۍ چې په دې کې یوه الک فرض کې نو د دې بلې سره نکاح نه کیږي. هر هغه دوه جینکۍ چې په دې دواړو کې یو الک فرض کې نو د دې بلې سره نکاح نه کیږي. نو داسې دوه جینکۍ د یو سړي په نکاح کې نشي راجمع کېدلی. یاد شو درته؟ لکه مثلا ترور او ورېره دي، دا د یو سړي په نکاح کې نشي راجمع کېدلی. د هغې وجه دا ده که په دې کې یو الک فرض کې نو د دې بلې سره نکاح نه کیږي، ځکه که دا ترور الک شي نو خو به تره شي که نه، نو د ترم د ورېرې سره نکاح نه کیږي. او که دا ورېره الک فرض کې مثلا نو وراره به شي نو د ورارم د ترور سره نکاح نه کیږي. دغه شانته دوه خویندې مثال په طور باندې ترور او خورزه هر څوک چې رلی، نو په دې حدیث کې دغه قاعدې طرف ته اشاره ده، اجمالي ذکر کړې ده چې یوه ښځه او د هغې ترور یا د هغې د پلار طرفه ترور وي او که د مور طرفه ترور وي دا ورسره په نکاح کې نه راجمع کیږي. نو دغه قاعده که تاسو ته یاده وي نو د دې نه یوازې ترور او ورېره نه دي، بلکې هر هغه دوه جینکۍ چې یو پکې الک فرض کې نو د بلې سره نکاح نه کیږي، دقه ترنه مراد دي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها، نبشي را جمع کولی په منځ د یو ښځې کې وعمتها او د دې د ترور کې چې کومې د پلار د طرف نه وي. عمه هغه ترور ته ویلی کیږي چې د پلار خور وي. ولا بین المرأة وخالتها، او نه په منځ د یو ښځې کې او د دې د ترور کې چې کومه د مور خور وي. نو عمه د پلار خور ته ویلی کیږي، خاله د مور خور ته ویلی کیږي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. د رضاعت د وجه نه هغه حرامیږي کوم چې د ولادت د وجه نه حرامیږي. دا مسله انتهایی اهم ده او تشریح درته کوم په اسانه پښتو کې، خو ځان له به یادوئ. هغه داسې چې رضاعت تی ورکولو ته ویلی کیږي. یو زنانه بل ماشوم ته تی ورکي نو دې ته رضاعت ویلی کیږي. د دې رضاعت د وجې نه ټول هغه رشتې حرامیږي کم چې د نسب د وجې نه حرامیږي. آسان به تاسو داسې یاد کړئ چې یو زنانه یو ماشوم ته تی ورکي نو که لږ وي او که ډېر، یعنې معمولي غونته کې یو ګوټی هم اسکلو، خو چې د حلق نه ښکته شو، د مرۍ نه ښکته شو، نو دا ماشوم د دې زنانه بچی وګرځېدو. چې بچی وګرځېدو نو دا زنانه هم په دې ماشوم باندې حرامه شوله، د دې اصول او فروع هم پې حرام شو. یعنې د دې زنانه مور د دې لک نیا وګرځېدله، د دې زنانه خور د دې لک ترور وګرځېدله، د دې زنانه خاون د دې لک
پلار وګرځېدلو د هغه سړي خویندې هم د ترورینې وګرځېدلې نو د دې زنانه د خاون او د دې دواړو چې څومره رشته دار دي هغه ټول د ده رشته دار وګرځېده. پوه شوي په دې باندې یعنې دا رضاعت چې کوم دی دا د سړي طرف ته ځي او د ښځې طرف ته ځي. کومه ښځه چې یو ماشوم لته ورکي نو د دې ښځې چې په دقه وخت کې کم خاوند دی په دقه وخت کې دا د دې ماشوم پلار ګرځي هغه حرمت دغه طرف تمزي نو د دې سړي خویندې د دې سړي نونه د دې سړي هغه ورېرې وغیره خورځي دا په دې لک باندې ټولې حرامېږي. دغه شانته که دا چېرته جینۍ وي چې دا تی رودلی نو دا د ښځې ورونه د ښځې بچي او د ښځې پلار د سړي ورونه د سړي بچي او پلار وغیره دا ټول پې باندې څه کېږي حرامېږي. یاد شو درته؟ بیا په دې کې یو خبره دا ده زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده چې دا کشر او دا مشر او دا فلان او دا فلان کم الک چې د کمې زنانه ته ورودلو نو د دې زنانه ټولې نونه په د باندې حرامې شوې که هغه مشرانې او که کشرانې. ټیک شو؟ د دې لک سره تیرودلی د ده نه مخکې تیرودلی د ده نه وروستو تیرودلی مشرانې کشرانې پکې نشته. کمې جنۍ چې یو سینه ورودله د یو زنانه ته ورودلو نو د دغه زنانه بچي په دې جنۍ باندې حرام شو که هغه مشران دي که کشران دي مخکې ته یې نه رودلي وروستو رودلي دا پکې بالکل نشته ټول پې باندې حرامېږي. دویمه خبره په دې کې چې د تی رودلو د رضاعت چې کومه مده ده زمونږ د احنافو چې کوم مذهب دی مفتابهي د صاحبینو قول دی هغه د 2 کالو دی. نو چې دا ماشوم د 2 کالو وي په 2 کالو کې دنه د زنانه ته ورودلو نو د دې سره دا حرمت راځي. خو که د 2 کالو نه دا ماشوم چرته اوښتی نو څومره پورې نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول چې دی هغه د 2.5 کالو دی د 13 میاشتو. نو که د 2.5 کالو پورې ته ورودلو نو بیا هم ورسره حرمت راځي. خو که د 2.5 کاله نه اوښتی نو بیا اتفاقا په دې سره حرمت نه راځي. نو مسله دا شوله که یو الک د 2.5 کالو نه اوړېدلی دی او یو زنانه ورلته ورکو نو نه پې دا زنانه حرامېږي نه پې د دې بچي اصول او فروع حرامېږي. دغه شان که جنۍ ورته ورودلو خو د 2.5 کالو نه اوښتې وه نو د دې سره بیا حرمت نه راځي. یاد شو درته؟ دغه شانته چې څنګه زمونږ نسبي رشتې دي د خور او وروره دقه شان رضاعي رشته هم ده. د نسبي خپل ورور نه د یو جنۍ پرده نشته دی نو د رضاعي ورور نه هم پرده نشته. د خپل ورور سره سفر کولی شي نو د رضاعي ورور سره هم سفر کولی شي د رضاعي پلار سره هم سفر کولی شي د رضاعي ماما سره هم سفر کولی شي. البته په دې زمانه کې چونکې موږ دا فتوا خلکو ته نه ورکو ځکه چې د دې نه فتنې فسادونه پیدا کیږي زمانه د فتنو ده. خو به هر صورت د شریعت مسله دا ده چې پرده تې نه نشته دی. نو دې حدیث کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یحرم من الرضاعت د رضاعت د وجه نه هغه څه حرامېږي ما یحرم من الولادت کوم څه چې د ولادت د وجه نه حرامېږي. د چا نه چې پیدای او د هغې څنګه حرمت دی دقه شانه چې د چا شودي څکلي هغه شان حرمت هم دی. وعنها رضی الله تعالی عنها قالت جاء عمي من الرضاعت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زما رضاعي تره رالی فاستأذن علی نو ما باندې اجازت وغوښتو چې زه ستا کور ته درځمه فابیتو ما انکار وکړو چې زما کور ته څنګه راځي ته خو پردی سړی ان اذن له حتی اسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې ما د رسول الله نه سوال وکړو زه تپوس وکړم د نبی علیه السلام نه. فجاء رسول الله نو رسول الله رالی زما کور ته فسألته ما ترې نه تپوس وکړو فقال انه عمک فأذنی له دا خو ستا تره دی اجازت ورته ورکه. قالت ما ورته ویل قلت یا رسول الله دا وی قلت ما ورته ویل یا رسول الله انما ارضعتني المرأة ما ته خو ته ښځې راکړی دی ولم یرضع عن الرجل سړي خو ته نه دی راکړی ان دا زما څنګه تره دی ما ته خو ښځې ته راکړی نو په کار ده چې دا ښځه یا د دې ورونه په ما باندې حرام شي
نو د سړي سره تعلق دی د دې سره. فقال رسول الله انه عمک، دا ستا تره دی، فلیلج علیک، هغه ستا کور ته راتلی شي، په تا باندې داخلېدی شي. وذلک بعد ما ضرب علینا الحجاب، او دا د هغې نه وروستو چې کله د فردي حکم راغلی. وعن علي رضی الله تعالی عنه انه قال یا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزه. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ السلام خپل سکت رو. نو علي صاحب نبی علیہ السلام ته ویل دا د حمزه لور دې سره نکاح نه کې. فانها اجمل فتات فی قریش، د قریشو په زنانو کې دا یو ښکلې او بهترینه جوانه جینۍ ده. فقال له نبی علیہ السلام ته اما علمت ولتا ته پته نشته ان حمزه اخی من الرضاعه، چې حمزه زما رضاعي ورور دی. وان الله حرم من الرضاعه، او الله رب العزت حرام کړي د رضاعت نه ما حرم من النسب، هغه چې حرام کړي وي د نسب نه. نو ویل حمزه اگر چې زما نسبی تره دی خو زما رضاعي ورور دی، نو د لور چې ده هغه زما وريره ده، زما ور سره نکاح نه کیږي. د ابو لهب وینځه وه صوبیه په نوم باندې، صوبیه دی نبی علیہ السلام لم تی ورکړی او حمزه رضی الله عنه لم تی ورکړی. نبی علیہ السلام له ټول 4 زنانو تی ورکړی. ښه 4 میندې وې د نبی علیہ السلام، یوې خپله مور وه چې هغې ورله تی ورکړی، یو بیبي حلیمه چې کومه مشهوره ده نبی علیہ السلام یې وړی 2 کالو پورې ورسره هغې ورله تی ورکړی، او یو ورله دې صوبیه ورکړی، صوبیه په سا سره، دا د ابو لهب وینځه وه. او یو بله د نبی علیہ السلام خپله وینځه وه چې د پلار یې وه، بیا د پلار نه نبی علیہ السلام ته په میراث کې پاتې شوله، ام ایمن د هغې نوم ام ایمن، نو هغې هم نبی علیہ السلام له تی ورکړی. وعن ام الفضل رضی الله تعالی عنها قالت ان نبی الله قال، د الله نبی فرمایلی دی لا تحرم الرضعة او الرضعتان. په دې بل حدیث کې وی لا تحرم المسة والمستان، په دې بل حدیث کې وی لا تحرم الاملاجة او الاملاجتان. د دې ټولو مطلب دا دی چې یو څاڅکی 2 څاڅکي یا یو ګوټ 2 ګوټه شوده چې دی دا حرمت نه پیدا کوي. ما درته ویل مخکې چې زمونږ د احنافو مذهب دا دی چې یو ګوټ نه چې نیم ګوټ هم وي خو چې د حلق نه ښکته شو مرۍ ته لاړه نو حرمت به ورسره راځي. نو دې احادیثو کې چې کوم حکم راغلی دی وروستو هم راځي، نو دا تعلق د ابتدا د اسلام سره ساتي. هغه وخت کې نبی علیہ السلام همدغه حکم کړی چې د یو ګوټ 2 ګوټو سره حرمت نه راځي، خو بیا چونکې نبی علیہ السلام عام حکم وکړو او قرآن پاک کې هم داسې حکم عام راغلی دی و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، ستاسو هغه میندې چې تاسو ته تی درکړی، نو هلته ارضعنکم مطلق راغلی، کم قید پکې نشته دی. نو ځکه زموږ د احنافو مذهب دا دی چې لږ او ډېر ټولو سره حرمت راځي. بیا دلته الرضعة او المسة او الاملاجة 3 قسمه الفاظ راغلی دي. عام شارحین خو یو شانته معنا کوي چې بالکل پکې فرق نشته، خو ځینې پکې د لغت په اعتبار سره فرقم کوي. هغه دا دی چې الرضعة او الرضعتان د دې مطلب دا دی چې یو پیره 2 پیرې تی ورکول ماشوم ته. المسة او المستان د دې معنا دا ده چې دا ماشوم په دې تی باندې خوله کیږي او ځان تی راکاږي، دې ته مستون ویلی کیږي. چوسنا په دې اردو کې ورته وایي که نه، داسې چوپل ځان ته راښکل. او املاجه دې ته ویلی کیږي چې دا زنانه په دې خپله سینه باندې لاس کیدي او ماشوم ته په دې خوله کې داسې ور وڅڅوي، دې ته املاجتون ویلی کیږي. نور د ټولو مقصد او مطلب یو دی. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت کان فیما انزل من القرآن، په قرآن پاک کې نازل شوي 10 رضعات معلومات، چې 10 پیرې تی ورکول چې معلوم بي یحرمنا، دا حرمت پیدا کوي. ثم نسخنا، نو بیا دا منسوخ شو ب5 معلومات په 5 سره، نو بیا وروستو دا راله چې 5 رضعات معلومات. فتوفي رسول الله وهي فيما يقرأ من القرآن، رسول الله وفات شو او دا په قرآن کې تلاوت کېدل. تاسو چې قرآن را کولو کوي نو دا ټکي به پکې پیدا نه کوي. نو داسې ووایي چې جمهور صحابه کرام بلکې ټول صحابه کرام په دې باندې متفق دي چې دا مخکې په قرآن کې دا ټکي وو خو به منسوخ شوي دي. نو زمونږ احناف وایي چې دا منسوخ شوي، نو حکم یې منسوخ شوی دی او
شوافع وی حکم نه دی منسوخ شوی، اوسم باقی دی. نو هغه وسم وی چې 15 پیرې تی ورکولو سره حرمت راځي، چې د دې نه کم وي به حرمت نه راځي. وعنها رضی الله تعالی عنها ان النبي صلی الله علیه وسلم دخل علیها، رسول الله مبارک د دې کور تراله وعندها رجل، نو د دې سره یو سړی ناستو، فکأنه کرها ذلک، نو گویا چې نبی علیہ السلام دا خبره بد وګڼله چې ولې تا سره پر دې سړی ناسته. فقالت دا ورته وی انه اخي، د الله نبی دا خو زما رضاعي ورور دی. فقال نبی علیہ السلام انظرنا من اخوانکم، لږ ګورئ تاسو چې ورونه م څوک دي. فانما الرضاعة من المجاعة، دا رضاعت خو ګورې د مجاعت نه ثابتېږي. مطلب دا دی چې د رضاعت مده چې کموي، د مجاعت چې د ماشوم د لوږې زمانه وي، په هغه وخت کې چې که تېرودلی نو هغه وخت نه ثابتېږي. او ده خو چې تېرودلی دی مثلا ستا د رضاعي مور، نو دا خو زلمې و غټو، بعضې زنانه ډېرې جاهلې وي، قمقلی وي، د 3-4 کالو ماشومانو تم تی ورکوي. نو مطلب دا دی چې دا ستا ورور نه دی، ځکه چې د په غټوالي کې سینه رودلې ده، نو د هغې سره رضاعت نه ثابتېږي. وعن عقبة بن الحارث رضی الله تعالی عنه انه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، د ابو ایهاب د لور سره واده وکړو. فاتت امرأة، یو ښځه راله، فقالت هغې ویل قد ارضعت عقبة والتي تزوج بها، ما خو عقبت هم تی ورکړی او چې د کومې جنۍ سره واده کړی هغې ته مې هم تی ورکړی. فقال له عقبة، نو عقبه ورته ویل ما اعلم انك قد ارضعتني، ما ته خو پته نشته چې تا ما ته تی راکړی، ولا اخبرتني، او تا ما ته دا ویلم د اوسه پورې نه دي، یعنې په دې دومره زمانه کې چې زما عمر دې ځای ته راورسېدو تا خو ما ته چېرته نه دي ویلي چې تا ته ما تی درکړی. نو فارسل الى ابي ایهاب، دی عقبه د دې ښځې کور ته جواب ولېږلو. فسألهم، د هغې نه یې تپوس وکړو چې تاسو ته دا پته شته چې دې ښځې ستاسو دې جنۍ ته تی ورکړی؟ فقالو، هغې م ویلې ما علمنا ارضعت صاحبتنا، موږ ته خو دا پته نشته چې زموږ جنۍ ته دې تی ورکړی. نو نه الک ته پته وه، نه د الک کوروالو ته پته وه، نه جنۍ ته پته وه، نه د جنۍ کوروالو ته پته وه. نو شک یې پیدا شو. فرکب الى النبي صلی الله علیه وسلم بالمدینه، نو دې سور شو د رسول الله خوا تراله مدینه منورې ته. فسأله، دا غنه ته پوسو کو. فقال رسول الله، نبی علیہ السلام ورته کیف وقد قیل، کیف یعنی ته به څنګه اوس د دې سره وخت تیرې، وقد قیل، او تا ته دا ویلې شوي دي. نو ففارقها عقبته، نو هغه جدا کړه دی لره، ونکحت زوجا غیره، او بل نکای وکړه، بل واده وکړه. اوس مسله یاده کوي، دغه شان مسله وشوله چې یو ښځې دا دعوه وکړه چې یاره ما دې پلاني ماشوم ته تی ورکړی دی، نو څه به کېږي؟ نو که چېرته دا خبره دی الک ته معلومه وه، یا دې جنۍ ته معلومه وه چې په کومه جنۍ باندې دعوه کړې ده، یا د دې په کور کې بل چاته معلومه وه، خو ټیک ده، نو بس دا به رضاعي مور شي، او د دې نونه او دا قصې پیسې دا ټول به په حرام شي، کمې مې چې درته مخکې وکړي. البته که نه الک ته پته وه، نه د الک مور پلار خاندان ته پته وه، مثال پته ور باندې، او تش یو ښځې ویل چې ما ورته تی ورکړی دی، نو که چېرته دې ښځې په دې خبره باندې 2 ګواهان راوسته، 2 ګواهان، یا یو ښځه او 2 سړي، یا 2 سړي راوستل چې یاره دا تی ورکړی دی، نو بیا به په دې سره حرمت ثابتېږي، او که رای نه وستل نو هېڅ قسمه حرمت به نه ثابتېږي. پاتې شولو دلته، نو نبی علیہ السلام دته دا نه دی ویلي چې دا جنۍ په تا باندې حرامه ده، خو صرف د مشورې په تور یې ورته ویلي چې یاره ته به اوس څنګه د هغې سره ژوند تیر کړي. مطلب دا دی چې ستا په زړه کې خو شک در واچاو که نه، یو خیر یې خو دې په زړه کې پیدا شو که نه، نو داسې ورته نبی علیہ السلام نه دی ویلي چې د ځان نه جدا کا، خو هغه په خپل سور سره جدا کړه او بلې ښځې سره یې واده وکړه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا الى اوتاس، نبی علیہ السلام د حنین په موقع باندې اوتاس یو قبیله وه، دې ته یو لښکر ولیږو، اینه د دې غټ لښکر نه یو ډله بیله کړه او اوتاس طرف ته ولیږل. فلقوا عدوا، نو دوی د دشمن سره مخامخ شو، فقاتلوهم، جنګ یې ورسره وکړو، فظهروا علیهم، نو دا مسلمانان په هغې باندې غالب راله، واصابوا لهم سبایا، او دوی ته په دې جنګ کې ملاو شو قیدینې، یعنې ډېرې زنانې د هغې نه راوستلې، قیدین یې کړلې، نو وینځې ترې نه جوړې شوې که نه. نو فکأن ناسا من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم، نو ګویا چې څه خلک د رسول الله په ملګرو کې تحرجوا من غشیانهم، ځان یې ساتلو د هغې سره د جما کولو نه،
ځکه چې هغه خو مثلا د دې په ملکیت کې رالی او امیر په باندې تقسیم کړي چې دا ستا شوه دا ستا شوه دا ستا شوه نو د خپلې وینځې سره خو سړی جما کولی شي نو دی ورسره جما نه کوله ولې من اجل ازواجهن من المشرکین د دې وجې نه چې د دې ښځو په کافرانو کې په خپلو کورونو کې خاوندان او فانزل الله تعالی فی ذلک الله رب العزت په دې باره کې نازل کو والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم ان تاسو د چا د واده کړی شو ښځو سره خو جما نشئ کولی مګر چې ستاسو لاسونه د هغې مالکان شي نو بیا ورسره جما کولی شي ای فهن لهم حلال هغه تاسو ته حلال دي اذ انقضت عدتهن چې کله د هغې عدت پوره شي بس دمره